بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انتہائی واجب الاحترام حضرات مسلمانانو دوستانو، دغه الیکشن دغه وخت را روان ده او په دې کې مختلف پارټي د خپل د لیډرانو دپاره د ووټونو دغه کمپین کې حصه اخلي او په جلسو کې دغه ووټونو امیدواران چې کوم وي هغې هم په دغه جلسه کې شرکت کوي. لیکن په ملک پاکستان کې هغه خلک کم چې موږ د اول ورځو نه دغه نعره لګول چې دا خلک د اسلام او د دین دشمنان دي، دا خلک د قرآن مجید او د رسول الله د تعلیماتو جنازه ویستونکي خلک دي او دغه پښتنو به یې نه منله. اوس که چېرته بهر ملک په امریکا او په انډیا او په یورپ ممالکو کې دغه قرآن مجید توهین وکړی شي، د قرآن مجید ته سپک نظر وکتلی شي، د قرآن مجید پوره قرآن مجید پرېږده که د قرآن مجید د یو آیت په یو کاغذ باندې ولیکلی شي او هغه کاغذ یو کافر په خپل دغه لاس کې اوچت کړي او دغه شان د نعوذ بالله لهره وکړي، نو په ملک پاکستان کې دغه مسلمانانو باندې زلزله راشي او دغه روډونه بلاک کړي او جلسه او جلوسونه وباسي او چغې او نارې جوړې کړې وي چې هو فلانکي ملک د قرآن مجید توهین او سپکوالي وشو. نن هغه خلک چې هغه د کفار او د یهودو ایجنټان ده او هغې د قرآن مجید په کم طریقه باندې سپکوالی کوي، په کمه طریقه باندې د قرآن مجید توهین کوي، هغه په مسلمانانو کې دا خبره اوس یو معمولي ګرځېدلې ده چې هغه توهین او سپکوالی او بېدبي د قرآن مجید چاته نه ښکاري. نن زما د پښتو د ژبې یو لفظ څوک غلط ووایي، استهزا ورپسې وکړي، موږ جلسه وکړو زموږ د ژبې توهین وشوله. که چېرته زموږ د پښتنو یو مشر نوم څوک داسې بدتمیزي سره استعمال کړي نو بس دغلته یو غوبل جوړ شي چې هو زموږ د فلانکي خان دغه نوم غلط استعمال شوی دی چې په دې باندې موږ ته ډېر زیات درد او دک رسېدلی. او تا وګورو چې په دې پرفتن دور کې هغه د ایجنټان د یهودو او د کفارو چې دا قرآن مجید داسې په لاس کې ونیسي او قرآن مجید عموما چې کله لاس کې نیول کېږي په دې طریقه باندې نیول کېږي، هغه ظالم دا قرآن مجید داسې الټه کړي او د یو پاڼې په شان دا قرآن مجید داسې اوچت کړي او په دغه لاس کې دغه قرآن مجید داسې لهراو کړي. نو آیا دا د قرآن مجید توهین او سپکوالی نه ده؟ تاسو چې بهر ممالکو دغه خلکو د قرآن مجید په توهین او په ګستاخي باندې په تاسو زړونو کې زلزلې راشي او دغه روډونه بلاک کړي او چغې لګوي، نن ستا په ملک کې د قرآن ته کم نسبت کېږي، نن ستا په ملک کې د قرآن مجید څومره یو عام کتاب ګرځېدلی ده، نن ستا په دغه ملک کې د قرآن ته څومره سپک نظر کولی کېږي، ستا هغه غیرت تقاضی، ستا هغه ایماني قوت او جذبه هغه څه شوله او بیا دغلته بې ایمانه خلک ورته ناست دي او هغې ورته دغه شانې لاسونه پړقوي. آخر دا کم دین او کم اسلام ده؟ اوس په دې هم تاسو نه پوهېږئ مسلمانانو چې که چېرته دغه کس دا مؤمن او مسلمان او د دې ایمان مضبوط او دا ایماندار او امین او صادق و نو دوی به د رسول الله د سنت جنازې به یې ویستله. که دا چېرته رښتینو وي او دوی په خپل خبرو کې صادق وي، دغه انسان نن دغه سټیج باندې دا قرآن مجید ولې راوړو، په دې قرآن مجید باندې به یې خلک ولې دوکه کوله؟ معلومیږي دا چې دا کس غټ بې غیرته دی او غټ بې ایمانه دی او کم خلک چې ورته لاسونه پړقوي دا د ټولو نه بې ایمانه خلک دي. خلک بیا موږ نه خفه شي چې تاسو ډېر جذبات کې راشئ او بیا خلکو ته بې ایمان او بې دینه وایئ. نو دې نه غټ بې دیني به څه وي چې ستا مخې ته یو کس قرآن مجید داسې په هوا کې لهراو کړي او بېدبي سره او بیا دغه قرآن مجید مخې ته دغه شان دي لاسونه پړقولی کېږي، نو دې نه غټ ګستاخي د قرآن مجید به څه وي؟ آخر دا کم دین او کم اسلام او کم مسلمانیت ته تاسو پاتې شوي او دا خبره هم یاد ولرئ چې زما د رب العالمین په ذات باندې قسم یو په دې قرآن باندې لاس اکدم او قسمیه تاسو ته وایم چې هم دغه خلک د دین اسلام دشمنان دي او دغه خلک د رسول الله د سنتو خلاف دي او دغه خلک بې حیایي خورونکي په دې دنیا کې دي. ولې تاسو سپورټ کوئ د دې خلکو؟ که چېرته دغه پښتنو دغه خلکو ته اوټونه نه ورکړي او که چېرته دغه پښتنو دغه کسان اوټرونو ته نه ودرولې، نن دا قرآن مجید عزت به محفوظ و، نن دا قرآن مجید د یو عام کاغذ به شان دغه جلسه کې داسې نه لهراولی شوی. دا ټول زمونږ بې دیني او زمونږ بې ایماني ده. ستاسو د
پښتانو د دغه شان د لیډرانو د ټولو نه بې ایمانداري او د بېدیني غټ یو ثبوت دا ده چې هغې دغه جلسهګاه ته قرآن مجید راوړي او دا قرآن مجید کولاو کې او د خلکو ته وایي چې بای مونږ ایماندار یو په دې قرآن باندې قسمونه خوري. اخر که تاسو ایماندار وئ نو ستاسو په مخ باندې د رسول الله مبارک دغه سنت ولې نشته؟ که تاسو ایماندار یئ ستاسو دغه حلیه اسلامي ولې نه ده؟ که تاسو ایماندار یئ، که تاسو پکا مؤمنان یئ، ستاسو د جلسې شروعات هغه د ګانې بجانې نه ولې کیږي؟ که تاسو ایماندار یئ او تاسو ته دین اسلام خیرخواهان یئ، ستاسو په دغه جلسو کې د مریانو خلاف دغه ناربازي ولې کیږي؟ که دا مولا هر څومره هم بدتر شي، که دا مولا هر څومره هم بدعمله شي، که دا مولا هر څومره هم بې اخلاقه شي، دغه مولا به دې په کار راځي. دغه مولا که هر څومره بد دی، دی چې کله اوده کېږي د دې آخرنۍ خاتمه هم په دغه قرآن کېږي چې دی د ماسخوتن جمع تاسو ته په جماعت سره پړاو کړي او بیا اوده شي. که دا مولا هر څومره بد وي، د دې اوده کېدل هم واسطه د قرآن سره وي او دوی چې کله سحر د خوب نه راپاسي بیا هم مسجد ته لاړ شي او په جمع باندې مونځ وکړي او تاسو د قرآن تلاوت کوي. اوس که چېرته یو مولا دا قرآن مجید راوړي او دغه جلسهګاه کې دا اوچت کړي او په دې قسم وخوري، دا څه ناڅه ګنجایز ګرځي چې ستا دغه بچي ته دا مولا دا قرآن مجید ښایي. 5 وخته ستاسو ته په منځونو کې مولا دا قرآن مجید تلاوت کوي. په دغه مسجد کې د دې قرآن مجید تفسیر او د دې درس ورکولی کېږي، هغه مولا بیانوي. که مولا قرآن مجید راوړي او بیا دغه مولا د قرآن مجید دغه خلکو ته ښکاره کولو هغې ادب او د احترام نه هم خبر وي، آخر مسلمانانو دغه خلکو نه ځان وساتئ. نبی علیه الصلاة والسلام 1400 سال مخکې دا خبره موږ ته ویلې وو چې مسلمانانو یاد ولرئ چې القرآن حجت لک او علیک، یا خو قرآن مجید د قیامت پر ورځ باندې ستا دپاره به شفاعت کوي او ستا دپاره به یو دلیل ګرځي او ستا دفاع به کوي او د جهنم نه به تا بچ کوي، او یا دا قرآن مجید د رب العالمین په دربار کې ستا خلاف گواهی به کوي او تا جهنم ته به لیږي. محترمو، هغه خلک هم دا قرآن مجید په لاس کې واخلي، کم خلک چې 15 وخته منځونه نه کوي، کم خلک چې د قرآن مجید د معنا او مقصد نه خبر نه دي، کوم خلک چې د دې د ترجمې نه خبر نه دي، دا قرآن مجید په جلسه کې د اوچتولو دپاره راغلی نه ده، بلکې دا قرآن مجید باندې عمل کولو دپاره دنیا ته دا قرآن مجید لیږلی شوی ده. او د قرآن مجید د ټولو نه اولنۍ په قرآن مجید باندې عقیده لرل او په دې باندې ایمان راوړل د ټولو نه اولنی ثبوت دا دی چې خپل شکل او صورت دا د نبی علیه الصلاة والسلام په طریقه باندې جوړ کړي. دا د رسول الله مبارک په نقش قدم باندې انسان روان شي. دا د قرآن مجید د پیل د ټولو نه اولنی دعوت دا ده. نن زما مسلمان د رسول الله د سنتو جنازه وباسي، د اسلام او د دین او د مسجد او د محراب ګستاخیانې کیږي او بیا په جلسهګاه کې دا قرآن مجید راوړي، دغه عوام پې دوکه کوي. نو محترمو ټولو پښتنو ته دا درخواست ده چې دغه شان د بېدینو خلکو نه ځان وساتئ او دغه شان د دین اسلام ته نقصان رسونکي خلکو ته دیو نه ځان ډېر زیات لرې وساتئ. نن چې هغه غیر مسلم دا قرآن مجید په دې حالت کې دغه انسان په لاس کې وګوري، هغې به څه سوچ کوي چې دا دومره یو عام کتاب دی چې په داسې جلسهګاه کې داسې په ډمانو غوندې کې دا قرآن مجید نعوذ بالله یو عام کاغذ په شان داسې اسمان کې لهراولی کېږي، هغه خلک به څه وایي؟ په خپل قرآن لږ غیرت وکړئ، د دې اسلام او د دین لږ دفاع وکړئ او دغه شان د خلکو نه ځان وساتئ. الله رب العالمین دې موږ ټولو مسلمانانو ته پوهه نصیب کړي او الله رب العالمین دې دغه ټولو خلکو ته هدایت نصیب کړي. الله رب العالمین که چېرته هدایت نه وي، د دې د مشرانو غوندې کې دغه خلک د عبرت نشانه وګرځئ.